ګرانو کتونکو د پندو تاڼې په حدود اخوناباد کې په یو وړه شانتي تنازع باندې لکه مطلب یو قتل شوی دی او د کې درېرونه زخمیان دي. د پولیس وینا دا ده چې د بل فریق نه هم یو کس د زخمی کېدو رپورټ درج کړی دی. د حوالې سره رومان ولد عمر خان سک اخوناباد د پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې یاره ورځې پهله د دغه بل چا ګاونډیان دي سره په جګړه شوې وه او بیګای ورسره بیا پرونی ورسره بیا جګړه شوې ده. نو دی وایي چې هغې موږ په ټوپکو په تماچو باندې ووهلو او وایي پلار یې رالویشتو. نو په دې کې د دې رومان پلار چې کوم دی عمر خان هغه مړ دی او دی وایي چې دی د خپل دوه ورونو بلال او اسرار سره زخمی دی. دی وایي وجه دا ده په اف آی آر کې د لیکلي دي چې وجه دا ده چې په دې باندې شک کېدو چې څو ورځې پهله دغلته څه جګړه مګړه شوې وه او په دې باندې دا شک و چې پولیس ته دي د ملزمانو کور خولې په دې وجه باندې دی وایي چې دا ډزې شوې دي. په دې حوالې سره ما پولیس سره خبره وکړه نو یم وایي چې اف آی آر کې دا وجه لیکلې ده چې دغلته څه جګړه شوې وه نو چې په دې باندې هغه ملزمانو شک کولو چې دوی ورته د هغې کور خولې دی. خو پولیس مزید دا وویل چې کوم مخالف فریق دی چا باندې چې اف آی آر کړی دی نو اخوا هم یو کس د زخمی کېدو رپورټ درج کړی دی او په دې کسانو باندې دعویداري کړې ده. الله دې رحم وکړي. دا څه دونه وړه خبره باندې یاره پولیس فرض کړو یو کس ورته کور نه ښیي بل به ورته وښیي. پولیس خو مخبران هم وي په علاقې کې په هغې باندې هم کور معلومولی شي. نو په دونه وړو وړو خبرو باندې جګړې نه کول پکار. الله دې موږ له لږ صبر راکړي. امین. ګرانو ملګرو د بډبیرې تاڼې په حدود کې دوه شپې پله پسې نامعلوم کسانو فایرنګ کړی دی او په دې کې تقریبا 3 کسان زخمیان دي. نن سهار چې کوم دی یو کس رپورټ درج کړی دی د هغه نوم دی جمشید ولد شیر اکبر دا اوسېدونکی دی د بټرتل. دی وایي دی د خپل رشته دار سره شعیب سره په موټرسایکل باندې روانو په دې شیخ محمدو روډ باندې سیفن سره. دی وایي دغلته بل موټرسایکل باندې کسانو هغې په دې باندې ډزې کړې دي. دې کې دا دواړه هلکان زخمیان دي او ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي دي. دا دواړه هسپتال ته رسېدلي دي. دې نه یو ورځ پهله چې کوم دی هم د سیفن روډ باندې هم نامعلوم کسانو ډزې کړې وې. په هغې کې ایاز ولد اسلم یې ویشتی او هغه شدید زخمی و هغه هم هسپتال ته رسېدلی و. دې حوالې سره موږ د بډبیرې تاڼې پولیس سره خبرې وکړه ځکه چې دا دواړه واقعیات داسې ښکاري چې نامعلوم کسان دي کې شک داسې کېږي چې دا دواړه سنیچنګ وي. خو د پولیس وینا دا ده چې دا یو کېدی شي چې سنیچنګ وي خو هغې د دې دواړو واقعاتو کې د اقدام قتل اف آی آر د نامعلوم کسانو خلاف درج کړی دی. خو پولیس وایي چې سنیچنګ هم کېدی شي او د دې ذاتي تناظم کېدی شي. نو په دې حوالې سره د اقدام قتل اف آی آرونه درج کړي دي او ملزمانو تلاش شروع کړی دی. خو دا دواړه واقعات چې کوم دي دا تقریبا نږدې د یوې تاڼې په حدود کې نږدې علاقو کې شوي دي او نامعلوم کسان پته نه لګي چې دا سنیچنګ دی که د دې چا سره تنازع ده. خو ظاهره خبره ده که د دې چا سره تنازع و نو دوی خو پولیس ته اوسه پورې ویلي. خو پولیس وایي بیا هم هغې لګیا دی تفتیش کوي په سنیچنګ والا ته د لاره باندې هم هغې تفتیش کوي چې یاره سنیچنګ دی که بل څه دي او هغه وي که سبقه د دې چا سره تنازع را روانه وي نو هغې به هم پته ولګي. خپل خیال ساتئ او بس نن سبا دا یو شیز شروع دی. مطلب دا زه چاته ویم هم نه چې خامخا تاسو ودرېږئ رهزنانو ته ولا ورڅه ورکوئ. خو دا شیز په زیاتو واقعاتو کې موږ وینو چې دا رهزنان خلک ودرېږي که څوک ورته ودرېږي خو صحیح ده که نه ودرېږي بې اولي نو د ویشتو نه ښه دا ده چې یا خو لیټ ټایم کې ګرځېدل نه دي پکار او که ګرځئ نو مطلب بیا ورته ودرېدل پکار دي. زه به دا ویم چې ما مخکې ویډیو کې وي چې د ځان نه خو سم ښه نه دي که نه. ګرانو ملګرو د شنغرۍ تاڼې په حدود ملکساد شهید فلای اوور چې کوم دی د دې په بره باندې سحر وختي موټرسایکل سوار دوه رهزنانو په رنګ روډ باندې یو غټ سټور دی د هغه د منیجر نه ګن پوینټ باندې موټرسایکل هم اغشتی دی آیفون هم ترې اغشتی دی او نور څیزونه هم ترې اغشتي دي. دې حوالې سره په رنګ روډ چې کوم سټور دی میګا سټور دی د هغې منیجر دی احمد غني د پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې د سحر وختي 5 بجې د سټور نه راووتو او داسې په دې ملکساد شهید فلای اوور چې کوم دی په دې باندې بره وختو. چې کله بره وختو نو دی د پسې شاته نه یو 2 موټرسایکل والو ای ورته تماچې روباسلې په روانو کې او ورته یې وویل چې ودرېږه کنې اولوتې. دی وایي زه ورته ودرېدم چې څنګه ورته ودرېدم. دی وایي زه په ګن پوینټ باندې رغمال کړم او د ده نه د 125 موټرسایکل یو آیفون او بل هم دویم هم آیفون او 2 آیفون یې ترې اغشتي دي موټرسایکل یې ترې اغشتی دی او هغې دی وایي چې راته سره هر څه واغشتل د ګاډي چابي هم رانه واغشته. نو ما ته وایي چې ته به داسې په شا باندې ځې او دې خوا به نه ګورې. دی وایي چې کله دي دا رهزنان زما نه هر څه واغشتل او وتښتېدل نو ده بیا یو دا کار کړی دی چې د رهزنانو معلومول چې دا کم خوا ځي نو ده ورپسې بیا یو ټیکسي هم کړی دی. په ټیکسي کې ورپسې ده ډېر کافي سفر هم کړی دی. وایي چې چنګړ آباد علاقې پورې ورپسې زه لاړم خو هغه ځای کې بیا دا دی چې هغه ټیکسي والا راته وایي چې هسې نه دا هلکان هلته ولاړ دي تعاملي او معمولي. نو دی وایي بس بیا ورپسې نور مخکې مولا نه ړو. دی وایي پولیس سره د اف آی آر درج کړی دی
دی وایي چې کله زه بیا پولیس ته لاړم او بیا دوی د کیمرې وکتې نو د بي آر ټي د کیمرو نه دوی ته پته ولګېده چې یاره دا رهزنان په بل موټرسایکل باندې د پسې د صدر نه شوي او په دغه ځای کې هغې ته موقع میلاو شوه ځکه چې سهار وختي 5 بجې دغه ځای کې په دې پول د پاسه هېڅوک هم ني نو دی وایي چې کله زه د رهزني کوله د مختلف خلک هم تېرېدل کتل را کتلې ده ته خو مطلب څوک چېرته ودرېږي چې تماچې څوک وویني نو پولیس اف آی آر درج کړی دی او د ملزمانو تلاش چې کوم دی هغې شروع کړی دی بس خپل خیال ساتي او د خو دا یو کار کړی دی چې دی بیا د رهزنانو پسې شوی هم دی دا دی چې دوی ګوره اکثر واقعاتو کې تاسو ګورئ چې دا رهزنان دغه ټایم کې څوک 50 روپۍ نه کوي که نه اولیم نو لږ احتیاط کول پکار دي صحیح ده چې پیسې او هر څه ورکول دا هم څه ډېره عجیبه خبره ده خو د ځان نه خو سم ګران نه دي که نه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په پېښور کې د قتل په واقعاتو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده او په تېرو 2 ورځو کې د 4 زنانو سره 14 کسان قتل شوي دي او د 12 نه زیات زخمی شوي دي د قتل پیلنۍ واقع چې کوم ده تازه واقع چې کوم ده هغه د پندو تاڼې په حدود کې شوې ده چېرته چې د یو کس خپل ګاونډیانو سره تکرار شوی او په هغې پې ډزې کړي دي په دې ډزو کې د پندو تاڼې په حدود اخون آباد کې عمرا خان قتل شوی دی او د 2 زامن چې کوم دي او په دې کې زخمیان دي د قتل بله واقع چې کوم ده په تېرو 2 ورځو کې چې کومه شوې ده یو د خزانې تاڼې په حدود کنکوله کې شوې ده چېرته چې یو رایې لګي شوې دی خپل ځوان ماما جنت ګل او خپله ښځې ویشتې ده او ملزم تښتېدلی دی بل واقع چې کوم دا د بډبیرې تاڼې په حدود کې شوې ده چېرته چې ګل محمد نومي سړي خپل زوی دوست محمد سره تکرار شوی او د ډزې کړي دي د خپل زوی دوست محمد یې ویشتی دی په دې ډزو کې د ښځه او د 4 کال لور زخمي ده بیا د دوست محمد زوی چې کوم دی سودیس هغه لګي شوی د خپل نیکه یې ویشتی دی دا هم زخمی دی په دې ډزو کې د انقلاب تاڼې په حدود سوړیزو موړ کې یو د 50 سال ښځه وه زهرا بیبي چې د خاوند یې وي نور رحمان دی دا په کور کې نامعلوم کسانو ویشتې ده د پولیس وینا ده چې پر نامعلوم کسانو په سر باندې یو ډز ویشتې ده او قتل ده پولیس وایي چې د دې رپورټ هغه ټایم څوک نه و راغلی دی وایي چې د دې خاوند چې کوم دی د 2 ودونه کړي دي د په عبدالرزاق روډ باندې خپلې دویمې ښځې سره اوسېږي بله واقع چې کوم د هغه سربند تاڼې په حدود کې شوې ده اچیني پایان کې چېرته چې د جاوید ول د تورګل زوی په سابقه دښمنۍ باندې قتل شوی دی دغسې بله واقع چې کوم ما تاسو ته یاده که هغه د تاکال تاڼې په حدود کافلا روډ باندې شوی وه چېرته چې ظهور نومي کس خپل سابقه ښځې په کور باندې ورغلی دی هلته یې ډزې کړي دي په دې ډزو کې د ده د ښځې 2 ورنداریانې مړې دي یو یې رور مړه دی او یو یې وراره مړ دی د 14 کالو دغسې د داوزو تاڼې په حدود کې په 15 جریبه ځمکه باندې فایرنګ واقعات شوی فایرنګ واقع شوی ده او په دې ډزو کې د افتخار سره د هغې د فیملی 8 کسان زخمیان دي دې نه مخکې د ګلبهار تاڼې په حدود کې یو پولیس مقابله شوې وه چې په هغې کې یو رهزن مړ شوی او دغسې پرون د ورسک روډ نه چې کوم دی هغه یو نهر نه یو مشر سړی دی چې پولیس رار طور باندې مړ دی د هغه لاش میلو شوی دی پولیس وایي چې د هغه شناخت نه دی شوی دې نه مخکې څنګه چې ما تاسو ته وویل د انقلاب تاڼې په حدود کې یو بل مړی شوی دی چېرته چې شکیل ولد سیحان د 3.5 लाख روپو په تنازع باندې قتل شوی دی ګرانو کتونکو ما څنګه تاسو ته وویل چې دا ټول واقعات په دې 13 2 ورځو کې شوي دي که څه واقعات ما تاسو ته رپورټ کړي هم دي او څه پاتې وو خو دا مطلب مې دا و چې دا مجموعي تعداد مې ځکه خو چې د قتل واقعات ډېر زیات تیزۍ سره روان دي او په زیاتو کیسونو کې چې کوم دي په زیاتو واقعاتو کې چې کوم دي ملزمان تقریبا په ټولو واقعاتو کې تښتېدلي دي او هغې نیول شوي نه دي بس د اختر شپې ورځې دي الله پاک دې موږ له صبر راکړي ځکه چې د خلکو د اختر ته سترګې وي او داسې یو د کور یو کس مړ شي 2 کسان مړ شي نو دا ډېر غټ غم وي الله پاک دې موږ تاسو ټول د دې غم نه وساتي